نن دا ایلپ چکدر ربار ممبر چې دی هغه تاسو ته مخاطب دي چې منګه محسن نقوی صاحب ته دا وایو چې ستا استاد آقا لاس په یینو باندې سره دي زمونږ جوډیشل سیستم انډر اریسټ دی منګه پارلیمنت چې دی داغه نه د ربړ سټیم جوړ شوی دی نن چې مونږ کم راوتی یو نو مونږ د ریاستي ظلم جبر او د ریاستي دهشتګردۍ خلاف راوتی یو مونږ د دې ریاستي ظلم زیاتی او د جبر او د تشدد غندنه کو او حکومت چې ابل ورځ د دې احتجاجیانو خلاف او د پی ټی آی او د ورکرانو خلاف او د لیډرشپ خلاف کم ظلم او بربریت کړی دی مونږ د هغې تپوس کو او مونږه داغه پرزور مذمت کو زمونږ د دې احتجاج اولنې مقصد دا دی چې په 27 نومبر باندې زمونږ د پاکستانی قوم بچیان داغي کم یعنی توی شوی دی داغي باندې کم ظلم شوی دی نو داغي منګه په شدید الفاظو کې مذمت کو او منګه محسن نقوی صاحب ته دا وایو چې ستا استاد آقا لاس په یینو باندې سره دي ستا استاد آقا لاس چې دی دا د معصوم خلکو په سرو یینو باندې لامده دي او ان شاء الله تعالی د ایلپ ممبرز د پاکستان وکلا به دغه تپوس کوي باقاعده تور او ان شاء الله موږ به د انصاف د پاره د هر حد پورې زو او موږ به د خپل بچو د خپل قام د یینی تپوس جرأت لرو ان شاء الله تعالی موږ د دې دغه نه دا هم مطالبه کوو چې فوراً د دې ټیک ټاک انکوایري وشي کوم خلکو چې دا ظلم کړی دی کوم خلک چې په دې ظلم کې کړی دي دغه خلاف د قانوني کاروایی وشي د ایلپ ممبرز د وکلا تاریخ د دې خبرې گواه دی چې د مشرف په وخت کې کله د عین په بېدردۍ سره معطل شوی نو د مشرف انجام دې ته رسېدلی او چې هغه په پاکستان کې د هغه ډیډ باډي هم چا قبلوله نه دغه شان منګه د محسن نقوی او د هغه قاګانو ته دا پیغام ورکو چې ان شاء الله ستاسو به هم دغه انجامي ستاسو به هم دا قوم چې کم دی نو ډیډ باډي نه ایکسپټ کوي او دا پستاتیت دا ظلم به ان شاء الله ډیر وخت جاری نه او موږ په دې خبرو پوه یو چې کم خلک نن چې دی زمونږ جوډیشل سیستم انډر اریسټ دی جوډیشل سیستم زمونږ نن چې کم دی نو اغوا دی جوډیشل سیستم چې کم دی نو هغه محبوس شوی دی زمونږ پارلیمنت چې دی دغه نه د ربړ سټیم جوړ شوی دی په 26 ترمیم باندې زمونږ بنیادي حقوق سلب شوي دي انټرنیشنل کمیونټي ته د خبرې پته لګېدلې ده او ان شاء الله تعالی هغه وخت ډیر لرې نه دی چې قام به راوځي قام به ان شاء الله تعالی دا جنګ ګټي او نن چې زمونږ په دې ملک د ازادۍ کم جنگ دی نو هغه په ساده الفاظو کې موږ داسې ډیفاین کوو چې عین معطل دی عدلیه چې کم دی نو محبوس ده عدلیه چې کم دی نو اریسټ ده پارلیمنت د ربړ سټیم دی او کومو خلکو چې زمونږ ادارې قبضه کړي دي او دا ملک جمهوریت او ازادۍ ته نه پرېږدي نو ان شاء الله دا د ازادۍ جنگ روان دی دا د ازادۍ جنگ به منطقي انجام ته موږ رسوو او محسن نقوی صاحب دا یو پیغام درته کومه چې کم سے کم هغه عمران خان وایي چې یو انپړی او یو سټډي نه کوي نو لږ عین وګورئ چې د ریاست ډیفینیشن په عین کې څه دی د ریاست ډیفینیشن د خاورې سره د عوامو جمهوریت دی او په عین دا ویلي دي چې جمهوریت چې دی د الله نه بعد د عوامي طاقت سره وي هغه عوامي طاقت عمران خان ته ورکړی شوی دی هغه اکثریت عمران خان ته ورکړی شوی دی تاسو په ظلم باندې زمونږ منډیټ اخیستی دی په هغه ظلم په منډیټ باندې تاسو جعلي پرایم منسټر کېنولی دی تاسو د عمران خان چې کوم ریل پرایم منسټر دی د هغه خلاف جعلي کیسونه جوړ کړي دي تاسو زمونږ انساني حقوق طلب کړي دي او ان شاء الله د دې انساني حقوق او د پاکستان د عین دپاره به موږ مکمل طور د اخري حد پورې ځو دغه زمونږ پیغام دی